نن د 14 اگست ورځ دا خو په سوشل میډیا باندې هر پښتون دا سټیټس دا پوسټ لګولې دی چې مونږ 14 اگست نه سلیبریټ کوو، مونږ 14 اگست نه منامو. دا غي شاله وجه څه ده؟ شاندانا ګلزار یو ټویټ کړی دی چې په هغه ټویټ کې شاندانا ګلزار مکمل تفصیل بیان کړی دی چې په پښتنو کې نسل کشي څومره شوې ده، څومره دماکي شوې دي، پښتانه ولې د 14 اگست مناولو نه منکر شو، پښتانه ولې 14 اگست نه مناوي، پښتانو نه ولې داسې لګي چې مونږ آزاد نه یو. شاندانا ګلزار چې کوم ټویټ کړي پاغه باندې ډیټیل سره خبره کو. شاندانا ګلزار ټویټ کې لیکلي دي چې د پښتنو د نسل کشي کیږي، د پښتنو نسل ختميږي. تر اوسه پورې وای 9237 غټ دماکي په کې پی کې د پښتنو په علاقې شوې دي. 9237 دې سره نه دي لیکلي چې د 2018 نشوي دي، 2001 نشوي دي، د 1990 نشوي دي، تاریخ ورسره نه دي لیکلي. وای تر اوسه پورې 9237 غټ دماکي شوي دي. ډالري جنگ په وجه باندې 76584 پښتانه شهید شوي دي. ډالري جنگ کې 76584 پښتانه شهید، لینډ ماینز په وجه باندې 7538 بچی چې کوم دي دا معذور شوي دي. لینډ ماین په بم ازما کې چې بم خښ شوی او څوک پخ پکی دی وسته په والوزي، هغه لینډ ماینز ویل کیږي چې داغه په وجه باندې 7538 ماشومان چې کوم دي هغه بچی کې پی کې ماشومان، لکه مطلب ټوټل فیګر چې کوم دی 7538 خلک معذور شوي دي. 7600 افراد چې کوم دی هغه جبري لاپته دي. 7600 افراد چې کوم دی هغه لاپته دي، دغه پته هم نه لګي چې مړه دي که ژوندي دي. 1734 قبایلي مشران چې کوم دی هغه ذبح کړل شوي دي. 200 نه زیات دماکي په جمعات کې شوي دي چې هغه وخت په جمعات کې نمازي خلک مطلب مونږ ته خلک تلي مسجدونه ډکو او 200 نه زیات دماکي تر اوسه پکې پی کې شوي دي. 3,70,000 ګرونه کورونه او مسجدونه چې کوم دی هغه مسمار کړل شوي دي. دا چا لیکلي؟ دا شاندانا ګلزار په خپل ټویټ کې لیکلي دي. اوس دې دا ډیټا چرته نه کلیکټ کړی ده، دا به شاندانا ګلزار لا پته دا زه د خپل ځان نه ویم. خدینه علاوه د کې پی کې 10 لک ایکڑ زمین باندې وای د آرمی قبضه را 71000 نه 2,17,000 پښتنو شناختی کارت هم بلاک کړل شوی دي. نو دا وګوره دا سونه غټ شاندانا ګلزار ټویټ کړی دی. نو دا وجه هم کې دی چې پښتانه وای مونږه 14 اگست نه مناوو. دا یو خو په باجوړ کې چې کوم اپریشن روان دی پرون پکې هم سماشومان چې کوم ډېر زخمیانو ډېر بری طرح دغه حالت نه چې کوم ویژوال راځي کوم فوټوز راځي په سوشل میډیا باندې، نو انتهایی افسوسناک دي جی. باجوړ اپریشن حواله سره ګوره زموږ چې کوم وفاق حکومت ته ای بیخي اړو داسې وای نه چې خیر د 14 اگست سپټمبر موږ دی له دمه ورکو 15 اگست نه پس شروع کو 14 اگست نه پس شروع کو. زه د اپریشن خبره نه کوم، خو دا غږ چې کوم هغه امن پسند خلک دي لکه دهشتګر خو ځان لا یو بیل ټاپک ته خو زه نه چیړم، او چې کوم امن پسند خلک دي کنه نو ایله تکلیف ته ځکه کم ځکه کرفیو لګیدل کم ځکه اپریشن دی نو هغه نقل مکانی کوي. هغه څوک سرکاري سکولونو کې له زیونه ورکړل شوی دي، کالجونو کې زیونه ورکړل شوی دي، خو الته انتظامات لا نه دي مکمل. لکه هغه سکول چې خلک لاړ شي کم سکول کې چې بیا دغه متاثرین اوسېږي نو الته د سکولو صفا اوبه یا د روټۍ خوراک یا د بنیادي ضرورت چې کم دی، د انسان د واشروم ضرورت چې کم دی هغه هم وای بیسیک نیډز چې کم دی هغه نه دی پوره. نو په دې وجه ویم چې هغه خلک پس 14 اگست منو کی چې هغه امتیاز نشي کوی، د امتیاز او زی غیله سم نه وی روټي غیله سم نه ملاویږي او با غیله د سکول نه ملاویږي، نو بس 14 اگست منو کی. روره دې حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ.